الذي هغه الله چې د هغه لپاره خاص د الله لپاره بادشاهي د اسمانونو ده والارض د ځمکې ده لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر یو الله دی یو ژوندی کوي یو مړه کوي فآمنوا بالله ایمان وړئ په الله باندې ورسولو په رسول الله هغه رسول النبي چې نبي دی الامي دی الذي هغه رسول یؤمنون بالله یؤمنو چې ایمان راوړي دا رسول په الله او کلمات دی او په کلمات الله واتبعوه تاسو تابعداري وکړئ د رسول لعلکم شاید تاسو تهتدون تاسو به لار بیامئ قل یا ایها الناس الله خطاب په یا ایها الناس وکړو اشاره کوي چې د رسول علیه السلام نبوت په عربو پورې مختص نه دی د موسی علیه السلام نبوت د بني اسرائیلو ته و هغه قبطیانو دغو ته و د عیسی علیه السلام نبوت عیسایانو ته و دغه خلکو ته و حاضر خلکو ته و خو د نبي علیه السلام امت یا ایها الناس ای خلکو د قیامته پورې چې څومره خلک دی هغو ته رسول علیه السلام نبي دی ومن قوم موسی او بعض د قوم د موسی نه امتون یو امت دی یهدون بالحق چې هدایت مومي هغو په حق باندې لار مومي په حق باندې او په حق باندې یعدلون برابري کوي هغو د قوم د موسی نه امت یهدون بالحق چې لار مومي هغو په حق او په حق باندې یعدلون دی برابري کوي دې آیات ته وګورئ دا که امت ته دا هغه امت ته دغه چې په تورات کلک ولاړو چې بیا د نبي علیه السلام زمانه پکې چا بیا مونتي وروسته هغې مې ایمان راوړلی یا او تورات کې تحریف نه دی کړی د موسی علیه السلام په دور کې کلک په دین موسی ولاړو هغه په هغه دور کې مړ دا قوم په هدایت بعضې خلک دلته یوه بله خبره ذکر کوي علامه قرطبي هغه وایي چې د موسی علیه السلام په قوم کې ځینې خلک مؤمنان کلک ایمان والا لہذا هغه ته ټول قوم نور کافرو دا پکې مسلمانان الله تعالی دغه خلک ولېږل ماوراء الصین د چین نه اخوا چین ته ولېږل اخوا رسول علیه السلام چې کله معراج ته جبرائیل علیه السلام په دقه خلکو وروست هغه خلکو ته چې ورغی نو رسول علیه السلام هغو نه تپوس هغو له د ایمان دعوت ورکو هغو په رسول علیه السلام ایمان راوړ قرآن باندې هغو ایمان راوړ شریعت یې ورته بیان هغه خلکو یو څو کارونه رسول علیه السلام ورته هغه ویل رسول علیه السلام ورته تاسو له خوراک څه چل کوئ ویل چې دې بیابان کې موږ فصل وکړو راوړو چې چا ورته حاجتي ورځي هغه نه راخلي او خوري ویل چې ستاسو زنانه چېرته دي هغه زموږ زنانه په دې د کورونو په دې ګوټونو کې چې حاجت یې زه هغه پوره کوم رسول علیه السلام ورته ویل چې ستاسو سناب ټول شته هغه ویل چې دا نشته بس ورځو دغه فصل غونډ پروتي چا ضرورت یې راخلي هغه خوري رسول علیه السلام هغه ته ویل چې ستاسو د کورونو خپلو مخو ته قبرونه ولې جوړ کړلي هغه ورته ویل چې دا د دې لپاره چې موږ ته آخرت یادي لہذا هغه قوم دی چې الله یې په دې قرآن کې دا ومن قوم موسی امة یهدون بالحق وقطعناهم او تقسیم کړیو موږ د بني اسرائیل اثنتي عشرة 12 اسباطا جماعتنا امتنا اسباط اولاد 12 اولاد چې جماعتونه جوړ شي واوحینا الی موسی وحی کړو منګه الی موسی څنګه اذ استسقاه قوم په هغه وخت کې چې اوبه طلب کړی وي د موسی علیه السلام قوم د دې ان ضرب چې ته وا بیا سواګه په امساق بسره الحجر ګټه پن بجسد نو روان شوي منو د غټینا استطاع 12 عینا جنې قد علما پتا کې سره معلومه کړي وا کل ناس هر خلکو مشربهم گذر خپل وزللنا عليهم الغمام منصور کړي وا باغ باندې الغمام اورز وانزلنا عليهم المن من نازل کړي باغ باندې المن ترنجبن والسلوى ومرزان
کلو خورئ من طیبات ما د پاک د هغه نه رزقناکم چې موږ رزق درکړی تاسو لره وما ظلمونا هغو ظلم نه کړی په موږ باندې لیکن هغو په نفسونو خپلو باندې یظلمون ظلم کوه هغو وایس په هغه وخت کې قیل لهم چې ویلی شي هغو ته اسکنو هذه القریة اوسېږئ په دې کلي کې اسکنو ادخلو داخل شئ دې کلي ته بیا پکې اوسېږئ اکل بیت المقدس یا اریحاو وکولو وایې تاسو وکولو خورئ من هذا کلنا حیث چېرته شئتم چې تاسو خوښئ دا کلي کې اوسېږئ چې چېرته هم خوښئ خورئ وقولو وایې تاسو حطة سوال زمونږ حطة مغفرت دی بخره ده حط کموالی چې الله ګناهونه معاف کړي وادخلوا الباب ننوځئ تاسو دروازې ته سجدن سجده کوونکي نغفر لکم موږ به بخښنه وکړو تاسو ته خطیئاتکم د ګناهونو ستاسو سنزید المحسنین زر دا چې موږ به زیاتې کړو المحسنین نیکو کارو ته دا چې موږ به زیاتې کړو نیکو کارو ته فبدل الذين بدل کړه هغه خلکو ظلمو چې ظلم کړه هغو منهم د دیونه قولا وینا غیر الذي بغیر د هغه نه قیل لهم چې ویله شوي وه دیو ته دیو ته دا شو چې حطة وایي دیو چې ننوته او ورته ښار چې ننوتې سجدې کوئ نو دیو به جګ روان دویم دیو الله ورته ویلو چې تاسو به حطة وایي چې سوالونه زموږ دعا الله زموږ ته ګناه معاف کړي دیو به څه کول دیو به ویل الله حنطة موږ غنم وغواړو هغه د الله خبرې به درکړه فارسلنا علیهم الله موږ لېږلو په هغه باندې ریسن عذاب من السماء د اسمان نه بما کانو په سبب د هغه باندې چې و هغو یظلمون ظلم کوه هغو د هغو د ظلم په وجه باندې الله په دیو باندې عذاب ولېږه وسألهم ته سوال وکړه ای نبي د دیونه عن قریة التي د کلي هغه نه کانه چې و دا کلی حاضرة البحر حاضرو البحر دریاب ته اس په هغه وخت کې یعدونه چې تجاوز کوه هغو په سبتې په هفتې په ورځ کې اس په هغه وخت کې تأتیم چې راتله به هغو ته حیتانو میان دا و یوم سبتهم په ورځې د هفتو د هغې میان به ورته راتله شرعا ظاهره ښکاره و یوم په هغه ورځ باندې لا یثبتونه چې نه به کوله دیو په هفته کې نه به و هغو په هفته کې یا یوم په هغه باندې لا یثبتونه چې لحاظ به نه کوه هغو د ورځې د هفتې هفته په ورځ باندې دوی به لحاظ نه کوه لا تأتیهم نه به راتله دا میان هغو ته کذلک هم دارنګې نبلوهم موږ امتحان اخلو مبتلا کوو موږ هغو په هغه باندې چې و هغو یفسقون فسق کاوه هغو هغه باندې چې و هغو یفسقون فسق کړی هغو وإذ قالت او یاد کې هغه وخت چې ویلي امة یو جماعت منهم د دیونه لم تعظون ولې تاسو وعظ نصیحت کوئ قوما یا قوم ته الله ولا تعالی مهلکم هلاکوونکي دی لره او معذبهم یا عذاب ورکوونکي دی لره عذابا شدیدا عذاب سخت قالو ویلو هغو معذرة من عذر پیش کو په عذر پیش کولو سره الی ربکم رب ستاسو ته ولعلهم شاید هغو یتقون ویریږي هغو فلما نسو کله چې هغو هېر کړی ما هغه ذکرو به چې نصیحت کوله شو هغو ته په دې سره انجینا الذین خلاص کړي موږ هغه کسان ینهون عن السوء چې منې کېدل هغو عن السوء د بدۍ نه ینهون چې منې شي هغو د بدۍ نه واخذنا او نیولي موږ الذین خلق ظلمو چې ظلم یې کړی نیولی موږ بعذاب بئیس په عذاب سخت سره بما کانو په سبب د هغه باندې چې و هغو یفسقون چې فسق کړی هغو واسألهم په مخکې آیاتونو کې د اهل کتاب جنایت ذکر شو په دې آیاتونو کې د اهل کتاب دپاره اوس عذاب دنیوي ذکر شوی چې په اهل کتابو یهودو چې د موسی علیه السلام په دور کې کوم هغه وخت کې هغو چې کله د تورات باندې ایمان نه ده راوړی الله یې شکلونه بدل کړي او په دې باندې د رسول علیه السلام په دور کې چې کومه یهود دي هغو ته توبیخ دی رټلی
او هغه توبیخ او رټل دا دي چې ستاسو الله تعالی دا کارونه کړلي چې تاسو ایمان را نه وړئ تاسو به الله هلاک ذلیله کړي. دا واقع په قرآن کې مخکې ذکر شوی ده دلته براله. دا واقع به د یهودو پټوله ځکه چې په دې کې خو د دوی سپکوالی و. واقع دا وه چې زمانه د داود علیه السلام دا واقع د داود علیه السلام په زمانه کې راغله او دا 12,000 یهودو بعض علما ذکر کوي چې 80,000 دا په یو ښار کلي کې اوسېده چې هغه کلی حاضرت البحر چې هغه اوبله وه په مابین د مدین او د تور کې وه یا تبریه وه څوک مدین دی. دیو ته د الله حکم دا و چې تاسو به د هفتې په ورځ باندې ښکار نه کوئ. د هفتې ورځ به چې وه میان به ښکاره راتله. شرعن دا مطلب چې یاره په دې اوبو کې به سر را ښکاره کړی وه داسې به را روان. شرعن ښکاره واضحه چې د هفتې ورځ به نه وه میان به نه پټېده. میان به هفتې ورځ به نه وه بس میان به پټ و. دیو څه چل وکړو دیو هیلې یې وکړې داسې کار وکړو چې دغه اوبو نه د لښتې رسې بولي د هفتې د ورځ به پکې میان ورله بیو پسې اخوا لار بنده کړه د اتوار په ورځ بیا راواخیست چې یاره موږ خو هفتې د ورځې د ښکار نه منې شوي د هفتې په ورځ باندې ښکار نه شو کولی. هغه حکم الهي ونه منودو. په دې کې بني اسرائیل 3 فرقې شوې. یو دا چې دا کار یې کاوه یو دا چې هغو منې کول بل هغه چې هغه خاموش څو فرقې شوې د دې خو کورونه یې نږدې نه او کوم چې منې کول هغه ویل چې یاره ستاسو سره موږ یو ځای نه اوسېږو. هغو دیو په مابین کې دیوال وه چې اخوا تاسو اوسېږئ دېخوا موږ. بله ورځ د دې بني اسرائیلو نه د دغه کسانو نه هېڅوک راونه وتل چې دا پسې ورله ویې کتل هغو کې چې کوم هلکان وو هغه شادوګان شوي وو بوډاګان خنزیران شوي او هغو د خپل رشته دار پیژانده د خپل رشته دار خواله به راغی هغو پسې به یې بې کول خواته به یې ودرېد. دوی ورته ویل چې تاسو موږ نه وی منې کړي. الله د بني اسرائیلو هغه اشکال محو دغه په 3 ورځو کې الله هلاک کړه. دا واقع ذکر کوي. اوس کم خلکو چې ګناه کوله خو الله هلاک کړه. کم خلک چې منې کول هغه به الله هلاک کړه. انجینا الذین ینهون چې منې کول هغو عن السوء د بدۍ نه. خو کم خلک چې هغه ساکت پاتې شو د هغو بیان نه دی شوی. امید دی چې هغه د دغو په دغه کار راضي نه وو نو چې په کار باندې د دیو راضي نه نو امید دی چې الله تعالی هغه معذوره ګرځولي او نه یې هلاک کړي. دا واقعه ده. و اس په هغه وخت کې تأذن ربک چې اعلان کړی و رب ستا یاد که هغه وخت چې اعلان کړی و رب ستا لیبعثن خامخا به الله به لیږي علیهم بر بني اسرائیلو باندې الی یوم القیامت د ورځې قیامت پورې من هغه څوک یصومهم هغه څوک یصومهم چې ورسې به دیو ته سوء العذاب ناکار عذاب. ان ربک بېشکه رب ستا سریع الحساب خامخا جل حساب جلد عذاب ورکوونکی دی. و انه بېشکه تعالی لغفور خامخا عفو کوونکی دی رحیم مهربانه دی. دا الله اعلان کړلی چې د قیامته پورې به داسې خلک موجودي چې هغه به بني اسرائیلو ته ناکار عذاب ورسوي. په هر دور کې به دا خلک موجودي. بني اسرائیلو چې کله د تورات بني اسرائیلو چې کله د بیت المقدس خراب الله پې بختی نصر ولېږه لہذا د دوی کورونه یې وران بیا دغه شانته به وروسته پې الله رسول علیه السلام مسلط کړ. دا یهود یې دغه نه ویسته د مدینې منورې عمر رضی الله تعالی بیا وروسته ویست او د قیامته پورې به دا امت د محمد علیه السلام دا به په دې بني اسرائیلو ته ناکار عذاب ورکوي. چېرته به دوی په سکون او په ارام باندې ژوند تېر نه کړي. د دې امت ته ولیده وقطعناهم او تقسیم کړي موږ هغو لره فی الارض په ځمکه کې امما جماعتونه د بني اسرائیل
منهم بعض راغونه الصالحون صالحان دي ومنهم بعض دون ذلك ما سوا دغه دي وبلوناهم منګه مبتلا کړي وغدرا بالحسنات بنکو سره وسيئات او په بدو سره لعلهم شاید غو يرجعون راوګرځياو فخلف نو پیدا شو من بعد جان نشین شو من بعد مرسراغونه خلف جان نشین بد د دیو په ځای باندې جان نشین بدو هغه ناکاره بچ اولاد دیو ورسول کتابا په میراث سبا وړاو کتاب یاخذون اغشتل باغو عرض هذا الادنى سامان د دې دنیا سامان دنیا مست ويقولون والباغ سيغفر لنا خامخ بخنه بوکلش منګتا وإن يأتيهم كچرترا بغا غوتا عرض سامان مثلو بمثل دغه ياخذون اغسل باغو دې سامان لره د دنیا سامان بیا اغسو په تورات کې به تحریف کاو په قرآن تورات باندې روپے او مال اغستل جاله مو ته بخنه وکي الم يؤخذ عليهم آیا نو اغشتل شو باندې میثاق الكتاب وعده الكتاب الله يقول چې نه بو یاغو په الله باندې الا الحق مگر حق ودرسوا او درس کړو هغه چې باندې کتاب کیو والدار الاخرة او کور د اخرت خیر غره ده للذین د بالا کسانو یتقون چیریغو تقوا اختیار کړی هغه اپلا تاکلون تاسو عقل نه لري بلکې عقل ولري په دې آیات کې علامه زمخشری معتزلی دی په کشاف کې په دې آیات کې په اهل سنت والجماعت باندې سخرت کړل حتی چې زمونږ ته مذهب یاد کړی دی اهل سنت والجماعت چې د دیو مذهب بیانې د یهودیان دي د یهودو مذهب دی په کشاف کې داسې لیکي اهل سنت والجماعت ته معتزله ویلي اهل سنت والجماعت ته دیو یهودیان وایي سخت رد یې کړل څنګه زمونږ مذهب دا دی د اهل سنت چې الله بغیر توبه ام ګناهونه بخي دا موږ مذهب دی اوس زمخشری ذکر کوي چې دا مذهب خو د یهودو دی او الله د یهودو په مذهب ذکر کړل ځکه چې یهودو به اخیسته عرض هذا دنیا سامان د دنیا سامان دنیا به اخیسته په تورات کې به تحریف کاو سامان به اخیسته او بیا به ویل چې سیغفر لنا زه د جمع بخښنه وکړی شي نو دا خو تاسو دا کار کوئ چې تاسو ګناهونه کوئ توبې نه وباسئ او بیا وایي موږ ته به الله بخښنه وکړی شي لهذا زمخشري ذکر کوي چې بغیر توبه ګناه نه معاف کېږي او د دې اهل سنت والجماعت مذهب دا د یهودو موږ د هغه نه جواب کړو چې زموږ او د یهودو په مابین کې ډېر فرق دی یهودو سیوخ پرو سینې راوړلې سینې پکې د پاره د تاکید راوړلې یهودو به دا ویل چې دوی به ګناهونه کوي چې الله موږ ته خامخا موږ ته بخښنه کوي ځکه چې نحنو احباؤه موږ د الله محبوبین یو منگا ابنا دا اللہ یو منگا دا اللہ خامخا بخنه کوي اهل سنت والجماعت دا نه وي اهل سنت والجماعت دا وي چې مؤمن چې ګناه کوله دا په مشیت په اراده د الله کې ده که دا الله خوښه شوه بخښنه به ورته وکړي که خوښه یې شوه ورته به بخښنه ونه کړي دا مطلب دی که دا الله خوښه شوه بخښنه به ورته وکړي او که خوښه یې نه شوه زموږ دا فرق دی ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې د شرک نه علاوه الله بخښنه کوي هغه چاته چې خوښ شي والذین خلقوا یمسکون چې عمل کوي هغه منګولې لګوي هغه بالتورات بالکتاب په کتاب سره واقاموا الصلاة او قائم کوي هغه منځ سره انا بشک من لا نضيع اجر المصلحین من نه ضایع کوو اجر المصلحین اجر د اصلاح کوونکو الله دا وایي چې لهذا د مصلحینو اجر موږ نه ضایع کوو وإذ نتقنا آیاتیا وقت چې پورته کړی موږ الجبل غر فوقهم په اثر دي نه کأنه ګویا دا غر ذلة صاحبانو وظنوا ګمان کړی هغو انه بېشکه دا غر واقع بهم واقع کېدونکی دی په هغو باندې خذوا ونیسئ تاسو ما هغه آتیناکم چې موږ درکړی تاسو ته بقوة په قوت سره واذکروا یادوئ تاسو هغه چې په دې کتاب کې دي لعلکم شاید تاسو تتقون تاسو به ویرېږئ د الله نه دا آیات مخکې تېر شوی دی بار بار وإذ أخذ ربک یاد کوي هغه وخت اخذ چې اخیستې وه ربک رب ستا من بني آدمه
د اولاد د ادمنا من ظهورهم د شاګانو د هغو نه ذریتهم اولاد د دیو دې آیاتونو ته ګورئ واشهدهم الله ګواه کړي دې خلکو در علی انفسهم په نفسونو د دیو باندې الله ورته ویلي الستو بربکم ای زه رب نیم ستاسو قالو دې خلکو ویلي بلا و ته زموږ رب شهدنا من گواهی کړې ده شهدنا من گواهی کوو ان تقولو د دې لپاره الله وایي چې تاسو مې ستاسو نه مې دا اقرار واخیسته ان تقولو چې تاسو دا ونه وایئ یوم القیامت پر د قیامت انا بېشکه موږ ومنګه د دې نه غافلین غافل کېدونکي د دې نه موږ غافل او تقولو یا تاسو دا ونه وایئ انما بېشکه اشرک اباؤنا چې شرک کړی و پلرونو زمونږه من قبل مخکې وکنا او ومنګه ذریة اولاد من بعدهم وروسته د هغونه د هغونه موږ اولاد اپتهلکنا ای ته هلاکې موږ لره بما په هغه باندې فعل المبطلون چې کړی و المبطلون باطل پرست خلکو وکذلک همدارنګې نو پس الآیات موږ بیانوو آیاتونه ولعلهم شاید هغو یرجعون هغو راوګرځي هغو آیاتونو ته اوس وګورئ په مخکیني آیاتونو کې د الله جل شانه یو خارق العادت کار ذکر شو هغه خارق العادت کار داو چې غر الله راوچت کړی په بني اسرائیلو باندې د پاسه ودرولې په دې ځای کې اوس الله چې آدم علیه السلام پیدا کړ د هغه د شان ټول بچي او بیا د هغه د بچو نه چې موږ کوم بچي وو د هغه نه چې کوم بچي پیدا کېږي هغه یې ټول را حاضر کړه الله خپل مخې ته ودرول دا خارق العادت کار نه دی یو په دې طریقې ربط راغی دویم دا دی چې په مخکیني آیاتونو کې د بني اسرائیلو ذکر وشو چې هغو کفر اختیار کړی په دې ځای کې اوس چېرې دیو دا کفر ولې کوي دیو نه الله وعده د ټولو انسانانو نه اخیستې وه چې آیا زه ستاسو رب نه یم موږ ټولو ویلو چې زموږ رب نو بیا دا کفر کول د دې څه معنا لري واقع ته اوس وګورئ د بطن نعمان دا عرفات ته نږدې یو مقام نوم دی په هغه باندې الله جل شانه آدم علیه السلام را ودراو د آدم علیه السلام نه چې کوم بچي پیدا کېدل هغه یې مخې ته راویسته الله او دا د وړو میږو په شکل کې یا د ذراتو په شکل کې بیا چې کوم بچي پیدا شوي وو د هغو کې چې کوم بچي دننه وو هغو نه چې کوم بچي پیدا هغه به دې سره دنګل د هر یو نه چې د قیامته پورې کوم بچي پیدا کېږي د هر یو نه به هغه بچی بارته راووت دا ټول مخلوق د قیامته پورې چې پیدا کېږي داسې الله ودرول الله ورته ویل الستو بربکم زه ستاسو رب نیم موږ ټول ویل چې او ته زموږ رب الله ورته وایي او الله دا خلق په خپل نفسونو ګواه کوي یعنې بعض یې په بعض ګواه او الله وایي چې دا کار مې د دې لپاره وکړو چې تاسو په ورځ د قیامت دا ونه وایئ چې موږ غافل یو یا دا ونه وایئ چې موږ پلرونو شرک کړی او موږ غافل یو لهذا د دې لپاره مې ستاسو نه دا اقرار واخیست دې ته وعده د الستو بربکم وایي مشهوره وعده او احادیثو کې ډېر بیان دی البته د احادیثو د دې واقع په مابین کې لږ فرق دی دلته دا وایي چې الله تعالی اخیستې وه رب ستا د بني آدمو نه د شاګانو د دیو نه ذریتم اولاد دا اولاد د آدم د اولاد د شاګان نه را ظاهر کړی و لکه ما چې درته ویل چې د چا نه چې کوم بچی پیدا کېږي الله یې د شا نه را حاضر کړه مخې ته یې ودرو او په حدیث کې راځي چې الله تعالی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی د آدم علیه السلام خی طرف مسک نو هغه نه بچی را حاضر کړ
اول چې دا مې جنت دپاره پیدا کړلي او د آدم علیه السلام ګس طرف یې مسه کړه د هغه نه کسان مخلوق راویستو او چې دا مې د جهنم دپاره پیدا کړلی نو د دغې واقعې نه خو معلومه شوه چې د ښی طرف دا ټول بچي د آدم علیه السلام نه راوتي دي دا مطلب دی او دلته و چې من ذریت هم دا موږ وایو چې د آدم علیه السلام نه چې کوم بچي راوتي دي آدم علیه السلام چې کوم صلبي بچي و هغه خو ته الله راویست هغه ته راووت او د هغو نه به چې کوم بچي و بیا د هر یو نه به خپل خپل بچی چې چا نه په دنیا کې بیرهګي د هغه نه به بچی د دې هغه د شا نه راځنګل او پیدا کېدی به تې داسې نو لهذا تضاد نشته ځکه چې جمع ممکن ده یو په دې آیاتونو کې دا واقعه او نور محل د دې احادیثو دی په دې باندې نور زیات بحث کوو هغه چونکې احادیث محدثینو په دې باندې بحث کړلی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تلاوت که بدیو باندې نبأ ابنه واقعه د هغه سړي آتیناه آیاتنا چې موږ ورکړي هغه ته آیاتنا آیاتونه خپل فانسلخ منها نو هغه سړی وتی و د دغه آیاتونه فاتبعه الشیطان نور پسې شو هغه پسې شیطان فکان من الغاوین د ګمراهان نه ولو شئنا که زموږ خوښه وی لرفعناه بها خامخا موږ به اوچت کړی وی هغه سړي د رابرې آیتونو باندې ولکن هغه سړي اخرده مایله شوی الی الارض ځمکې ته واتبعه تابعداري کړې وه هواه د خواهشاتو د هغه په مسلو نو مثال هغه کمثل الکلب په شان د مثال د سپي ان تحمل علیه که ته حمله کې په هغه باندې یلهس هغه جبر او باسي هنکي او تترکو یا تپریدی رسپی لرا یلحس اگا جبر او باسی هنکی ذالک دا مثل القوم مثال دا قوم دے اگا قوم کذبو بی آیاتنا جو دروجن کریو اگو آیاتو سنگ پخصوص القصصا بیان کتا القصص قصی واقعات شاید اگو یتفکرون پیکرو کیا گو انا کار دے مثلا مثال القوم الذين دا قوم اگا کذبو بی آیاتنا جو دروجن کرلی اگو آیاتو سنگ وانفسهم او نفس نفل او په نفسونه د هغو کانو یظلمون او په ځانونو خپلو باندې و هغو یظلمون ظلم کوه هغو من یهد الله هغه څوک چې هدایت وکړي الله هغه ته نو هغه سړی لار موندونکی دی هغه څوک چې ګمراه کړي فاولئک دغه خلک هم دي الخاسرون زیانکاران دي واتلو علیهم ته تلاوت که ای نبي په دیو باندې نبأ الذي واقع هغه چې موږ ورکړو دا یو سړی په بني اسرائیلو کې او دا سړی په بني اسرائیلو کې د نوم بلعم بن باعوراو اصل کې چې موسی علیه السلام کله په میدان ته کې تته او په جبابره و حمله کوله نو بني اسرائیل راله بلعم بن باعورا ته ویل چې ته به موسی علیه السلام باندې بددعایي وکړه هغه ورته ویل چې زه هغه نبي دی په هغه زه بددعایي نشم کولی بني اسرائیل نه بلکې عمالقه حمله خو بني اسرائیل وکوله عمالقه یعنی د بلعم قوم هغه راله او بلعم ته ویل چې ته په موسی هغه د موسی علیه السلام باندې بددعایي نشم کولی بهرحال دل سر رشوت ورکو د بددعایي شروع کړه چې د په موسی علیه السلام باندې بددعایي کوله جبر راووته او د به په خوله کې موسی علیه السلام ووایو چې موسی او هغه وله د خپل قوم په خوله باندې راته دې سړی ویل چې زه خو اوس زمانه خو هر څه لاړه علم او دین هر څه رانه لاړه اوس تاسو تدبیر وکئ او ویل تدبیر دا دی چې زنانه راواخلئ او دغه میدان ته ور ولېږئ نو دا به د بني اسرائیل د کورونو نه بار دي د هغو څه بدکاریانې وکړي او په دې باندې به د الله عذاب راشي زه بلعم بن باعورا خبره خلکو واورېده زنانې ور ولېږلې بني اسرائیل د هغې سره بدکاریانې وکړي څلوېښت کاله په میدان ته کې د یو معصورو نوره واقعه ذکر شوي اوس دا بلعم څوک و بلعم داسې سړی چې ده به په ځمکه باندې ناست و د الله عرش بیل ده الله اسم اعظم ورته یادو دا هغه سړی و چې ده به څه به 12,000 کسان شاګردان ورسه دا هغه سړی و چې د یو ډېر لوی مقام والا سړی و په باندې دا چې کله دا کار وکړو الله تعالی ته هغه ټول مقامات درکړه او بیا اوله سړی په دنیا کې دا دی چې د کتاب ولیکه چې دا دنیا لپاره خالق نشته دا په خپله پیدا شوی دا آیات د هغه په حق کې نازل شوی بعض علما ذکر کوي
چې دا آیات په امیه بن ابي سلط په حق کې نازل شوی. امیه بن ابي سلط په عربو کې اوس قریشو کې یو سړی و، د به آسماني کتابونه کتل او دا به ویل چېره الله به ماله نبوت راکړي چې په رسول الله سلام راغی نبوت د مخالفت وکړي. نو دا څه مخکې وحدانیت ته مایله شوی. بعض علما ذکر کوي چې دا آیات د ابو عامر فاسق په حق کې نازل شوی دی. ابو عامر رسول الله سلام چې مدینه منورې ته راغی نو رسول الله سلام ته د ابو عامر ورته ویل، رسول الله سلام ابو عامر ورته ویل چې ته په کوم دیني؟ نو رسول الله سلام ورته ویل چې زه په ملت، رسول الله سلام ورته ویل چې زه په ملت ابراهیمي. ده ویل چې په ملت ابراهیمي باندې خو زم یم. رسول الله سلام ابو عامر فاسق ته ویل چې ته په ملت ابراهیمي باندې نه، په ملت ابراهیمي باندې ته نه، ته دروغ وایې. ابو عامر غصه شو، ویل کوم یو سړی چې به موږ کې تنهایی الله دې کوم یو چې موږ دروغجن یو هغه د الله تنها ملک. د ده مطلب دا و ابو عامر چې رسول الله مدینې منورې ته یوازې راغلی نو رسول الله سلام پې امین ووایه. ابو عامر د مدینې منورې ته لاړ، شام کې و هلته تنها مړ شو. دا آیاتونه په دې کې نازل شوي دي. ولقد ذرأنا الله تعالی وایي خامخا ما په دغه سره موږ پیدا کړي په جهنم کثیرا ډېر من الجن د جنیاتو نه والانس د انسانانو نه. لهم دا غلفاء قلوب قلوبونه دي لا يفقهون بها چې نه پوهېږي هغو په زړونو باندې، د کافرانو د بړنو دي. ولهم او دا غلفاء اعین سترګې دي لا یبصرون بها چې نینې هغو په دې باندې. ولهم او دا غلفاء آذان غوږونه دي لا یسمعون بها چې نه اوري هغو په دې غوږونو باندې. اولئک دغه کافران کالانعام په شان د چارپایانو دي، بل هم بلکې هغو اضل ګمراه دي. اولئک دا کافران هم دي الغافلون غافل دي. تاسو مخکې جمله کې ول الله د هغه سړی چې عالم و د هغه په علم یې عمل نه کوه، الله یې ډېر بدترین مثال ذکر کړ او الله ورته څه ویل چې د دې مثال د سپي دی. ګوره سپی څومره قبیح شی دی. سپی په خپل سړي په خپل باندې حمله کوي. سپی چې کله قی وکړي هغه په خپله باندې مخوري. سپي کې یو ګډ صفت دا دی چې دا د خپل شا هېڅ څاروی خپل شا نه بي کوي، دا به خپل شا بي کوي. څومره بدترین شه په ځمکه باندې به سر خطه کړی روان دی، دا قبیح اشیا به بي کوي. نو د هغه عالمانو چې هغه په علم باندې عمل نه کوي دا الله هغه ډېر بدترین مثال ذکر کړی. ولله خاص الله لره الاسماء نومونه دي الحسنا ښه، فدعوه تاسو را طلب کې الله بها په دغه نومونو باندې. وذروا الذین پرېږدئ هغه کسان یلحدون فی اسماء چې الحاد کوي کجروي کوي هغو فی اسمائه په نومونو د الله کې سیجزون هزار ده چې بدله به ورکړی شي هغو ته هغه څه چې و هغو یعملون عمل کړی و هغو. الله لپاره اسماء حسنا دي. رسول الله سلام فرمایي چې د الله یو کم سل نومونه دي، من احصاها چا چې دا یاد کړه دخل الجنه. یو کم سل نومونه دي. د الله نه سوال په دغه اسماء حسنا سره کوه. څنګه په اسماء حسنا سره کوه؟ داسې یا رزاق ای رزاق ارزقنا مال رزق راکړه، دا سوال کوه. یا وهاب ای وهابا ما ته هبه وکړه. یا ارحم الراحمین ارحمنا، داسې سوال د الله نه کوه. نو فدعوه بها الله او پرېږدئ تاسو کجروي هغه چې د الله په نوم کجروي مه کوئ. کجروي دا ده چې د الله په نومونو کې تنقیص راولئ یا په الله په نومونو کې زیادت راولئ، دا تنقیص دا مه کوئ. نومونه د الله کې کجروي دا ده د الله نوم عزیز دی، دیو به د عزیز نه عزام راویستو د بوت نوم بیا کېښود، دا هم کجروي ده. وممن او د هغه چا نه خلقنا چې پیدا کړل موږ امتا یو امت دی یهدون بالحق چې په حق باندې دی هدایت کوي او په دې باندې یعدلون عدل کوي هغو. والذین کسان کذبوا بآیاتنا چې دروغجن کړل هغو بآیاتنا آیاتونه سنستدرجهم زردا چې په دمه دمه به موږ ونیسو هغو لره من حیث د هغه ځای نه لا یعلمون چې نه پوهېږي هغو. واملی لهم زه مهلت ورکوم هغو لره ان کیدي بېشکه تدبیر زما الله متین مضبوط دی. اولم یتفکروا ای دا کافران کو برنه کوي ما بصاحبهم چې نشته به ملګري د هغو باندې من جنه لیونتوب ان هو نه دا بنبي الا نذیر ایرونکی دی مبین واضحه. اولم ینظروا آیا نه وکتلې هغو
پی ملکوت السماوات به بادشاهي د اسمانونو کې والارض او ځمکې وما هغه خلق الله چې پیدا کړل الله تعالی من شی د شي نه وان عسى قريب ان يكون چې وي قد اقترب چې پتا کې سره نږدې وي اجلهم اجل هغو فبأي حديث بكما خبر باندې بعده رسل قرآن يؤمنون ایمان راوړي من يضلل الله هغه څوک چې ګمراهي کوي الله فلا هادي له نشته هدایت کوونکی د هغه لپاره ويذرهم او پرېږدي الله تعالی هغو لره فی طغیانهم په سرکشو د هغو کې یعمهون سرګردانه یسألونک دا کافران سوال کوي ستنه پیغمبر عن الساعة د قیامت متعلق ایان کله به مرساها وقوع د قیامت قلت ورته وایه انما بشک علمها علم د قیامت عند ربي پنځ د رب زماره لا یجلیها نه ظاهروي د قیامت لره الله تعالی لوقتها نه ظاهروي د قیامت لره لوقتها په وخت د هغې کې الا هو مګر یو الله یې ظاهروي ثقلت لویه معامله ده په السما د قیامت ثقلت لوی شی دی د قیامت په سماوات په اسمانونو کې والارض په ځمکه کې لا تأتیکم نه راځي دا قیامت تاسو ته الا بغتة مگر ناڅاپه یسألونک هغو سوال کوي ستانه کأنک گویا چې ته حافیون عنها تعلیمې عنها د قیامت نه قل ته ورته وایه انما بشک علمها علم د قیامت عند الله په نزد الله دی ولکن اکثر الناس لا یعلمون لکن اکثر د خلکونه لا یعلمون نه پوهېږي هغو قلت ورته وایه نبي لا املکو زه مالک نیم د نفسي د نفس خپل لپاره نه د نفع ولا ضرر او د نه ضرر الا مگر ما هغه شاء الله او مگر که خواهی د الله ولو کنتو که چېرته وی زه اعلم الغیب ما بجان دی غیب لستکثرتو نو خامخا ما به زیاتې کړي وی من الخیر د خیر نه وما هغه وما مسنی السوء او نه به وی رسېدلی ماته السوء بدي ضرر ان انا نیم زه الا نذیر يرونکی ما وبشیر او زیری ورکوونکی ما لقوم دپاره د قوم یؤمنون چې ایمان راوړي هغو دا ښکته آیات لږ ګران دی او تاسو یې ترجمې ته وګورئ هو الذي الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړي تاسو لره من نفس واحدة د نفس یو نه الله موږ د یو نفس نه پیدا کړي دغه ذات چې اسمانونه پیدا کړلي دغه ذات چې دا کائنات یې پیدا کړلي دغه ذات موږ د یو نفس نه پیدا کړي نو الله هغه یو نفس څوک دی آدم دی د هغه نه پیدا کړي وجعل منها وګرځول الله تعالی منها د دغه نفس نه زوجها بیبي د هغه بیبي د هغه هم د هغه نه پیدا شي کړله د آدم علیه السلام بیبي حوا الله د هغه نه پیدا کړله د پاسه برې پوښتۍ نه الله پیدا کړله دغه ذات چې دا کارونه کړلي الله دی لیسکونه الیها د دې لپاره چې ارام ونیسي آدم علیه السلام الیها د دې بیبي نه د دې خپلې بیبي نه هغه ارام ونیسي د دې لپاره بس فلما تغشه په دقه باندې د آدم علیه السلام واقعه ختمه شوه اوس د فلما تغشها نه دېخوا واقعه د آدم علیه السلام د اولاد بیانېږي دا مطلب دی اوس ګورئ فلما کله تغشها چې پټه کړي سړی دې زنانه لره په جما سره حملت دا زنانه حامله شي حملا خفیفا په حمل سپک سره حامله شي فمرت به نو دا زنانه ځي په دې باندې فلما کله اسقلت چې دا زنانه بوجداري شي موده ډېره وشي او دا زنانه حامله نو دا مور او پلار د زنانه دا مور او پلار د بچي څه وایي دا دعوا الله دعاګانې دعاګانې کوي د الله نه هغه الله ربهما چې رب د دې دواړو دی دا دعاګانې کوي لئن آتیتنا خامخا چې تا راکړې الله تعالی موږ له صالحا صالح اولاد لنکونن نو خامخا یو به موږ من الشاکرین د شکر ایستونکو نه دا وایي چې الله صالح بچي دې موږ له راکړو موږ به شکر وباسو الله څه وایي فلما کله آتاهما چې الله تعالی ورکړي هغه دواړو ته صالحا صالح بچی وی وله ورکړي صالح جعل له نو دغه دواړه مور او پلار له اخلي ګرځوي د الله دې بچي لره شرکا شریکان جعله ګرځوي له د الله سره شرکا شریکان دا مور او پلار را لګي دا به د الله سره شریک جوړ په څه کې پیما په هغه څه کې آتاهما چې ورکړی د الله تعالی دیو ته الله تعالی جوړ کوم بچی ورکړلی اگر اخلی د الله سره شریکی څنګه شریکی یا مجوسی کی یا یهودی کی یا نصرانی کی فتعال الله منزه دی الله تعالی عما دغه سنا یشرکون چې شریک جوړی هغه دا د آیات مطلب دی که چېرته من نفس واحد نه کلسي واخلي
ځکه چې د عربو نیکه هغه قصي و نو دی خوا بیا واقعه د عربو شوه، بیا هم څه اشکال نشته. خو که چېرته د نفس واحد نه آدم علیه السلام واخلي، فلما تغشه دام واقعه د آدم علیه السلام واخلي، نو اعتراض وروسته دا راغی چې کله ورکه او فلما کله آتاهما چې الله تعالی آدم علیه السلام او د هغې ځان ته صالح بچی ورکړي، نو جعلا له نو دا دواړه څنګه ګرځوي هغه بچی شریک فیما آتاهم الله، دی د الله سره څنګه شریک کوي؟ دا خو د الله سره نه شریکوي که نه، بیا څنګه شریکوي؟ نو بیا به ترجمه دا کې اجعله به مقدر کې همزه د استفهام اجعله دا دواړه ګرځوي دا بچی شرکا شریکان په هغه چې الله سره شریکان جوړوي، فلم اجعله دا دواړه ګرځوي د الله سره شرکا هغه چې الله کوم بچی ورکړی دا هغه سره دا شریکان کوي، بلکې نه شریکان کوي همزه دپاره د استفهام دی. ایشرکون شریک جوړوي هغو ما د هغه شي ایشرکون شریکان جوړوي هغو د هغه شي لا یخلقو شیئا چې نشي پیدا کولی چې شی او هغو یخلقون پیدا شوي دي، ولا یستطیعون طاقت نه لري هغو لهم د خپل ځان لپاره نصرا د امداد او نه د نفسونو خپلو باندې ینصرون امداد کوي هغو. وان تدعوهم الى الهدى هغه کې ترا طلب کې هم دا کافران یا د خدایان د کافرانو الى الهدى هدایت لا یتبعوکم نو تابعداري نه کوي هغو ستاسو سواء علیکم برابر ده تاسو باندې ادعوتموهم چې تاسو را طلب کوئ دي بوتان لره یا ام انتم یا تاسو صامتون خاموشه کېدونکي بوتان باندې برابر دي. ان الذين بشک هغه شیان تدعون چې تاسو را طلب کوئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه هغه خلک چې د الله نه بغیر را طلب کوي عباد بندگان دي امثالکم په مثل ستاسو دغه ستاسو بندگان دي. لہذا چې ته څوک را طلب کوې عیسائی را طلب کوې نصراني را طلب کوې هغه ستاسو په شان انسانان دي. فدعوهم تاسو را طلب کوئ هغو لره فلیستجیبوا لکم خبره دې ومني هغو ستاسو ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو رښتونی یئ فلیستجیبوا هغو دې اجابت وکړي تاسو څه شی درکړي هېڅ شی نشي ورکولی ورکوونکی ذات الله دی. الهم ادربو تاون دپاره ارجن خپې دي یمشونه بیا چې ځي هغو پرې باندې ام لهم یا دوی لپاره ایدین لاسونه دي یبطشونه بها چې حمله کوي هغو پرې لاسونه باندې یا د دوی لپاره سترګې دي یبصرونه بیا چې اینې هغو پرې سترګو باندې ام لهم یا دوی لپاره اذان غوږونه دي يسمعون بها چې اوري هغو پرې غوږونه باندې قل ته ورته وایه ادعو را طلب کوي شرکا او کوم خدایان خپل شریکان خپل ثم پس کیدوني تدبیر وکړئ زما په خلاف کې فلا تنظروني تاسو مهلت مه راکوئ ما لره ان ولی الله بېشکه ولی زما الله دی الذي هغه ولی نزل الکتاب چې نازل کړی دی کتاب وهو الله تعالی یتولی الصالحین دوست دی الله تعالی الصالحین د صالحانو خلقو دوست الله دی. والذین هغه شیان تدعون چې تاسو را طلب کوئ من دونه ما سوا د الله نه لا یستطیعون طاقت نه لري هغو نصرکم د امداد ستاسو ولا انفسهم نفسونه خپلو ینصرون امداد کوي هغو. وان تدعوهم که تاسو را طلب کوئ د هغو لره الا الهدى هدایت لا یسمعون اوري وتراهم او ته اینې هغو لره ینظرون الیک چې ګوري هغو تا ته وهم هغو لا یبصرون نینې هغو. زه بس دی دا نور انشاءالله مازدیګر ووایم صدق الله دعا وکړئ.